قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزانو تر ټولو اول خو به موږ د مدرسه تعلیم القرآن والتجوید چې کوم متمم دی، ناظم دی، استادان دي، خادمان دي، د هغو ډېر کور ودانۍ ووایو چې موږ تاسو ته ډېر خوندور مجلس جوړ کړی دی، پروګرام جوړ کړی دی. په هغه کې څه اورېدل راځي، څه ویل راځي. الله رب العزت دغه اجلاس، دا ناسته، دا جلسه، دا پروګرام زموږ تاسو د ټولو دپاره د مغفرت سبب وګرځوي، زموږ تاسو د علاقې دپاره د نجات سبب وګرځوي. تر ټولو اول خو زه د مفتي صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ سره ښه تعلق، په ښه خندا، په ښه انداز. هسې علما خو تاسو ته معلومیږي، نو چې چاته 5 منټه وخت ورکړي دا هم ډېر لوی کمال دی. بیا تاسو ته مفتي صاحب څو خاص خبرې وکړي، نه پوهېږم تاسو به هغه خبرو ته فکر کړی که یا زه به خپل مجلس بعد کې جاري وساتم. د مفتي صاحب 2 خبرې ستاسو مخ ته کښېښول سولې چې دا قرآن دا د حدیثو سره موږ د عقل په رڼا کې منو. خبره داسې ده عزیزانو چې دا عقل د چا؟ زما که ستا؟ نو که زه زما عقل شمار کم، ته ستا عقل شمار کې، نو تر ما او تا خو بیا بالا نور هم عقلونه سته، نو هغو به بیا څه چاره یي؟ بس خبره خلاصه ده. ما او تا ایمان بالغیب دی، زما او ستا عقل در قرآن او تر حدیثو لاندې دی. که دا زما او ستا عقل تر قرآن او در حدیث بالا سونو د ابو جیل بعینه هغه عقل و چې هغه به د خپل قرآن او د هغه رقم د محمد رسول الله احادیث دا به مطلب په خپل عقل هغه تلل، نو به بیا د هغه دپاره د عقل چیرې رسېدلی سو. او بیا مفتي صاحب خبره درته وکړه عزیزانو چې قرآن او حدیث، بعضې خلک دا خبره کوي چې موږ هغه احادیث منو چې هغه د قرآن سره موافق یي، مخالف نه یي. یاره دا خو څه خاص خبره نه ده، دا خو چې یو سیک خبره وکړي، دا چې یو یهودي و نصراني خبره وکړي د قرآن سره برابر یي، موږ یې منو. په دې کې خو کمال نه رالی. کمال دا دی چې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پر ذات، پر وجود باندې دا قرآن را نازل سوی دی. اوس داسې خو نه وه عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام نعوذ بالله نعوذ بالله هغه یو داسې مطلب وجود و چې قرآن به ورباندې راتلی، بس هغه قرآن به پیلاوی. دا قرآن د خپل حالاتو، د انسانانو د عقل، د شریعت مطابق و ما او تا ته کښېښوی. او بیا بله خبره دا د عزیزانو د قرآن او د حدیث دومره رشته ده څومره چې د الله او د رسول رشته ده. د الله او د رسول رشته څومره ده، قرآن و حدیث هم هغومره دی. یو کچ دا خو نسی کېدلی چې قرآن دی د محمد رسول الله څخه جلا سي، یا د هغه رقم محمد رسول الله چې دی هغه دی د قرآن څخه جلا سي. دا نسی کېدلی چې حدیث دی له قرآن جدا سي او قرآن دی له حدیثو جدا سي. دا نسی کېدلی چې الله دی له محمد څخه جلا سي او محمد علیه الصلاة وسلام دی له الله څخه جلا سي. الله رب العزت دا ایمان، دا اسلام، دا دین، دا کلمه له موږ نه اخلي بغیر د اختیار. الله موږ ته خپل کلمه را نصیب کړې ده، بغیر د اختیار دی الله پاک پر دغه کلمه موږ تاسو ټولو ته مرګونه راکړي. عزیزانو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو دا مجلس دا د قرآن په خاطر دی، او قرآن هغه کلام دی. جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قرآن پاک یو رسی ده. د رسی یو سر د الله رب العزت په لاس دی، یو سر ما او تا ته راکړی دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارک فرمایي تاسو د قرآن په شکل کې چې دا کومه رسی زما او ستا په لاس کې دا له لاسه مه ورکوئ، تاسو به ګمراهان کېږئ نه، تاسو به بېلارې کېږئ نه، تاسو به له دینه ناولده کېږئ نه. او بیا عجبه خبره دا د عزیزانو چې دا قرآن یو ډېر عظیم کلام دی. او عظیم کلام هم داسې عزیزانو چې ترمذي و حدیث نقل کړی دی، دا د الله رب العزت له خولې راوتلی کلام دی.
لکه چې زه غږیږم یا ته غږیږې نو دا زما در خولې چې کومې خبرې راوځي دا له ما راوتلې خبرې دي چې څنګه د الله سره ښایي د الله د ذات سره ښایي د قرآن پاک د الله رب العزت څخه راوتلی کلام دی. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کوم څوک له قرآن سره تعلق لري نو لازمي به د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په نقش قدم په طریقه پر سنتو باندې لري. که د پیغمبر علیه السلام مبارک نقش قدم لمنځه وباسي بیا هسې ګمراهي پاتېږي. زه به دا دعوه لرم چې زه د قرآن پیروکار یم، زه به دا دعوه لرم چې زه د کلام الله پیروکار یم او محمد رسول الله ما شاته ایښی دی. نو نعوذ بالله نعوذ بالله دلته چې دا ما کومه دعوه کړې ده په دې دعوه کې به زه 100% ناکامه هم یم او 100% به زما دا دعوه چې د هغه د اسلام او د شریعت خلاف وي. هغه مخکې یو فاروقي مولانا صاحب بیان وکړي، تاسو ټول ناس واست، هغه غږ وکړي. هغه دا فرمایلی چې نن په تاسو چې کوم سړي د قرآن تلاوت کړی دی قرآن راخیستی دی، زما په خیال سره بیخي اوس په 100 کسان به ناست دي، یو 15-10 کسانو لاس پورته کوي. یعنی دا څومره د افسوس خبره ده عزیزانو، دا څومره د ژړا خبره ده او دا څومره د پریشانی او د غم خبره ده چې ما او تا نن د خپل ژوند هر څه لره لاس وروړی دی، که مې نه دی وروړی هغه د الله رب العزت کلام دی. نو چې د الله رب العزت کلام ما او تا شاته وغورځوو، ستا څه خیال دی الله رب العزت په خپل دربار کې ما او تا ته ځای راکړي؟ قاطعا یې نه راکوي. ابن کثیر مولوی صاحب عزیزانو زه مختصره خبره کوم، زه بالکل مختصره خبره کوم. تاسو څه مطلب زما حق دی پر تاسو چې زه له لرې راغلی یم، که بیمار یاست، که ناجوړه یاست، که معذوره یاست، ما ته به لږ ټیم راکوئ، زما پر تاسو باندې حق دی. عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې د مکې چې کوم ژوند و، د پیغمبر علیه السلام 3 ټاپ دشمنان په دې علاقه کې ګرځېدل او ډیر مشهور هم وو. په هغو کې یو ابو جیل و، یو ابو سفیان و، بل اخنس ابن شریق و. دشمنان خو ډیر وو خو دا 3 کسان نمایان و، ښکاره و. ابن کثیر مولوی صاحب ډیره زوروره خبره په خپل تفسیر کې را نقل کړې ده. هغه فرمایي چې جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم به شپې ته مطلب تهجد ته راپورته کېدی، بیا به قرآن وایي. یوه شپه داسې راله چې ابو جیل هم راغلی دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور په خوا کې یو ځای ناست دی، غوږ یې نیولی دی. بیا ابو سفیان بل طرف ته راغلی دی او دغسې اخنس بل طرف ته راغلی دی. کله چې سهار سو یا رڼا سوه یا پیغمبر علیه السلام مبارک منځ پوره سو نو دا هر کس جلا جلا را روان سو خپل کور ته بتلی. لاره یوه وه، ابو سفیان هم په نیمه شپه ښکاره سو، ابو جیل هم په نیمه شپه ښکاره سو، اخنس هم په نیمه شپه ښکاره سو. نو سره ودرېدو چې خیر خو به یې دا ټیم خو د راتلو نه دی، نه دا ټیم د ګرځېدو دی، نه دا ټیم د کار دی، خیر خو به یې. ابو جیل ویلې والله دا محمد علیه الصلاة والسلام دومره زبردسته د قرآن تلاوت کوي، زما ټیک نه کیږي، ما ته سکون نه راځي، زما زړه قرار نه پیدا کوي، زه راځم دلته پر دا قرآن باندې غوږ نسم. له ابو سفیان یې پوښتنه وکړه تا ته څه مشکل دی؟ هغه ول والله زه هم په دغه بیماري مبتلا یم چې کله شپه سي بیا راسم د محمد علیه الصلاة والسلام ایمان نور باندې درلودی، ول راسم پر قرآن باندې غوږ ونسم. بیا یې اخنس ته وویلې چې تا؟ هغه ول والله زه هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن د تلاوت بغیره زما گذران سخت دی، زما ژوند سخت دی، زما شپه ډیره سخته ده. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، ابو جیل هغه ظالم دی، هغه ظالم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خاص دشمنانو کې خپل عزت، خپل ژوند،
خپل مال خپل دولت خپل کور ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت کې چې دی هغه مطلب قربان کړی وو. اوس ابو جهل هم راځي په نیمه شپه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و قرآن ته غوږ نیسي. نو دی درو چې دا خبره سره وکړه چې یاره موږ د ورځې د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف یو او د شپې موږ تاسو راسو بیا پر دې قرآن غوږ نسو، نو دا قوم به څه وایي؟ قرارې وعده دا وکړله چې په آینده کې به نه راځو، سیده نه به راځو. چې دویمه شپه راله نو د هر یو په زړه کې غل و، د هغه یې فکر و چې یاره وعده خو پرون سوې ده، خو خیر هغه ناخبره دي، زه به ورسمه د قرآن تلاوت به واورم د محمد رسول الله. بیا چې کله قرآن ختم سو پیغمبر علیه السلام د خپل منځ ختم کوي چې را روان سو، بیا غدرې کسان دي بیا سره ولیدل، یو بل ملامت کو چې دا څه کوي ظالمه، دا مې څنګه چل شروع کړی دی. بیا په ښه وعده وکړه چې په آینده کې به نه راځو. صحیح سلو بیا په زړه کې غله ولو. درېیمه شپه بیا راغلي دي درې سره، یو ځای ناستي د قرآن تلاوت اوري، بل ځای ناستي بل ځای ناستي. چې کله د پیغمبر علیه السلام تلاوت یا قرآن یا لمونځ خلاص سو، دی بیا را روان سو، بیا یې سره وویل چې دا څومره ظلم دی، دا زموږ کسان به وایي چې تاسو د شپې د ده پر قرآن غوږ نسئ، او د ورځې موږ ته وایي چې دا ساحر دی، جادوګر دی، نجومید دی، لیونی دی، العیاذ بالله. نو دا خو ډېر ظلم نه دی؟ وعده یې وکړله چې قطعا به نه راځو، بالکل به بیا بل وخت نه راځو. خیر چې دا درېیمه شپه تېره سوله، سهار اخنس را ولاړ سو، خپله عصا لکړه ورسره وه، رالی ابو جهل ته ویلې ای ابوالحکمه ته ما ته دا ووایه د دې نبي په باره کې ستا څه فکر دی، ستا څه ګمان دی، ستا څه خیال دی؟ ده ورته ویلې ول خبره داسې ده چې دا سړی چې کله راغلی دی نو ټول د مکې که حجاج دي، که زیارتو والا دي، که زمزم دی، که د هغسې مطلب طوافونه دي، که بیت الله ده، دا خو مطلب د زموږ سره مقابله کوله، موږ تر ډېره حده د ده سره مطلب مقابله چې د هغه وکړله. اوس غم دا راته جوړ سلو چې د ده په کورنۍ کې خو دی زموږ سره مطلب مقابله کوله، په هر څه کې موږ ورڅخه مخ ته ولو، په مال کې، په دولت کې، په خلکو کې، په انسانانو کې. خو نن داسې پیښه سوله چې د نبوت اعلان وکړي، دا نبي سلو، نو موږ تاسو چې هر څو کوشش وکړو نبي نسو پیدا کولی، هر څه کوشش وکم نبي نسم پیدا کولی. نو نور څه به وایو نه، دا قوم را څخه ځي، قوم استفا را کوي، بس دا خبرې پر دغه ځای دباو که چاته وایمه. اخنس وای بیا زرالم ابو سفیان ته ما ویلې چې د دې سړي په باره کې د څه خیال دی؟ ول یاره دا داسې نامتو شخصیت دی، دا دومره عظیم شخصیت دی چې په ټول ژوند موږ د ده خلاف وانه اورېدل، نعوذ بالله چې دی مطلب دروغزن دی یا دروغ وایي. خو بس خبره به پر دغه ځای پرېږدو، جهان به نه خبروو. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، ابو جهل هغه سړی و چې بې اختیاره د محمد رسول الله و قرآن ته غوږ نیوی. ابو سفیان هغه ظالم دشمن و د محمد رسول الله چې بې اختیاره و د قرآن ته غوږ نیوی. او بیا اخنس هغه ظالم و چې بې اختیاره د محمد رسول الله و قرآن ته غوږ نیوی. نو نن چې کم څوک مسلمانان دي و قرآن ته غوږ نه نیسي، ستاسو څه خیال دی چې هغه ابو جهل غوږ نیوی دا حق و که نه؟ والله العظیم دا حق خبره وه، خو الله رب العزت په برخه باندې ایمان و کلمه نه وکړې. نن که ما او تا پر دې قرآن غوږ نه نسو، والله دا ناکامي ده. هغه بله خبره ده چې الله رب العزت په برخه و ما او تا ته څه راکړي دي؟ ایمان یې راکړی دی. ابو جهل خو تاسو ته پته ده عزیزانو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دشمنانو کې هغه د صف اول دشمن و. عبدالله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنہ، وای دی چې کله په بدر کې په وینو سور و، ډېر لت پت و، نو زه ورغلم د ده پر دا سینه باندې کښېنستم، بیا یې سترګې رارونې کړې، ما ته یې ویلې څوک یې؟ ما ویل عبدالله یم. ول کوم عبدالله؟ مال د مسعود زوی. ول هغه شپانه؟ ما ول ول څومره لوړ ځای ناست دی، څومره دا خپله سینه یې ښووله،
څومره لوړ مقام درته میلاو سلو هغه ورته و الحمدلله الحمدلله نن ماته الله ستا پر سینه باندې ځای راکړي چې زه ورباندې ناست یم. بیا یې ورته ویلی ول څنګه سو جنګ چا وګټئ؟ عبدالله بن مسعود ورته ویل جنګ خو محمد رسول الله وګټئ. ښه جنګ یې وګټئ ورو جنګ یې وګټئ. نو ویل اوس څنګه ناست یې څه ویل غواړې؟ ویل دا غواړم ستا سر به کاټوم د محمد رسول الله په دربار کې به ایږدم. اوس که د عقل خبره راواخلې عزیزانو موږ ته عقل دا وایي تا یو څوک واژئ مړې که دا سر ولې ځینې پرې کوې؟ پوه سواست؟ عقل خو د هغه وایي یا د محمد رسول الله مبارک عقل دا ویلی چې سر یې ورپرې که. د عبدالله ابن مسعود عقل دا ویل چې سر یې ورپرې که. موږ څه موږ د عقل پابند نه یو د نن سبا چې د چا د عقل خبرې کېدې. موږ نه د افلاطون پابند یو بیا راځه نه د ارسطو پابند یو بیا تر نن راځه هغه چې د دنیا و ناسات یې ځان ورسوي موږ د هغو هم پابند نه یو. موږ پابند د چا یو؟ د الله او د رسول او د قرآن او د صحابه یو. بس هېڅ دویمه خبره نه پکې ځایږي. که مې څوک وژني هم والله العظیم الله حاضر و ناظر ذات دی. موږ پر دې خبره و دې ته تیار یو چې خپل ژوند تمام کو. خو د محمد رسول الله پر ذات د محمد رسول الله پر صفاتو د محمد رسول الله پر احادیثو باندې خپل ژوند داسې قرباني کوو لکه پتنګ چې پر اور خپل ځان قرباني کوي. دا زموږ د الله سره وعده ده. الحمدلله دا وعده د خولې نه ده دا به د زړه وعده یي دا به یقیني وعده یي. نو بیا یې ورته ویلې ول داسې وکړه عبدالله چې دغه زما توره در واخله څه پلارداره ده څه خاندانه ده په دغه توره باندې به زما سر را کاټ کي او سر به هم په جړ او په بیخ کې کاټی. ولي؟ عبدالله ورته ولي؟ ویل یې وجه دا ده چې نور سرونه پراته یي په هغه کې به زما سر څه نمایان ښکاره به یي نو زه خو دا غواړم. بیا چې کله سر کاټ کوي بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک دربار لره راوړئ. پیغمبر علیه السلام مبارک دې قصه وکړه عبدالله بن مسعود. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلی یو فرعون د موسی علیه السلام د امت و یو فرعون زما د امت دی. دغه د موسی علیه السلام د امت چې کوم فرعون و هغه د مرګ پر حال کلمه ویل غوښت خو الله ته منظوره نه وه. زما د امت داسې ظالم فرعون دی چې هغه پر دغه ټیم باندې هم مطلب دی غواړي چې زما سر چې دی هغه په بیخ کې راکاټ کا. او عبدالله بن مسعود ته ویلې ول محمد ته ووایه تا ده ویلې تر پخوا مې ډېر بد در څخه کیږي تر پخوا مې ډېر نفرت در څخه کیږي. زه له تا خیرات نه غواړم چې ما ته ژوند راکا. زه له تا خیرات نه غواړم چې ما ژوندی پرېږده. دا د چا ماما و؟ علامه سیوطي صاحب فرمایي رحمه الله دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ماما و. پوه سوې؟ د ده خور حنتمه نومېده. حنتمه چې ده هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ادې وه. تاریخ خلفا را نقل کړی دی. اوس تاسو اندازه ولګوئ دا دومره ظالم دا دومره جابر دا دومره بدماش دا دومره زورور بیا یې خورئ ماشاءالله په اسلام کې تر د 100 ګونه بالا زورور الله رب العزت محمد رسول الله خادم کوي. د ده بیا زوی عکرمه نومېدی. عکرمه ایمان راوړی. پیغمبر علیه السلام مبارک صحابه ورته ویلې په ابو جهل پسې بد مه وایاست. صحابو ولې نه وایي یا رسول الله؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایلې عکرمه یې زوی دی هغه خوابه دی هغه پریشانه کیږي د هغه خو نو قریب دی د هغه خو عزیز دی د هغه خو بابا دی په ابو جهل پسې څه وایاست مه. دا د محمد رسول الله انډیوالي وه. دا د پیغمبر علیه السلام رفاقت و. دا د پیغمبر علیه السلام دوستی وه چې دوستی هم په داسې شکل و چې ټول روی زمین د هغه مثل هم نسی پیښولی چې لوی عظیم دشمن د محمد رسول الله و چې زه یې مسلمان سو بیا یې ملګرو ته ویل چې په ابو جهل پسې به بد نه وایاست. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې عکرمه زموږ ملګری دی هغه پریشانه کیږي هغه غمګنه کیږي. نو دغه ابو جهل به څه کول؟ د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پر قرآن باندې به غوږ نیوی. څومره بدقسمته ما او تا یو چې نه په خپل قرآن وایو او نه د بل پر قرآن باندې غوږ نسو. نو تاسو دا وکړئ عزیزانو چې ابو جهل د دنیا کامیاب ولاړی که ناکامه
ناکام ولاړی. نو که موږ د ابو جهل پر نقش قدم نعوذ بالله ولاړ سو موږ به څه یو؟ موږ به هم ناکام یو. او دویم دشمن د پیغمبر علیه السلام ابو سفیان سخر د نم و. دا ابو سفیان د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بابا دی او دی بابا دی د چا؟ د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې رمله نومیدله. د ابو سفیان لور وه، د محمد رسول الله کوروالا وه. د ابو سفیان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سرګنۍ کې یعنی سر یې و د پیغمبر علیه السلام، خو ایمان یې نه و راوړی. رملې ایمان راوړی. د عبید الله بن جحش سره واده وسلو، هغه مرتد سو، کافر سو، نصرانی سلو. بیا الله رب العزت رمله د ابو سفیان چلوی دشمن د محمد رسول الله د هغه بچی الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته ور نصیب کړله. اوس نو رمله څه وایي عزیزان؟ ام حبیبه رضی الله عنها وایي زه یو ورځ په کور کې په کار اخته وم، نو ماته زه نه یم خبره سوې زما بابا راغلی دی ابو سفیان چې ایمان یې لا نه و راوړی، اسلام یې نه و راوړی. نو راغلی دی زما چې کومه حجره ده یا کمره ده چیرې چې پیغمبر علیه السلام مبارک کښېنستی، وایي دل هلکو زه ته لږ خاشه دې خواته سي یار، زه بلکل که تاسو وایي چې اجازه ده زه پر دغه ځای خبرې بندوم. صحیح ده؟ بلکل 15 ګنټې خالي د ګاډۍ لاره ده. پوهېږې په دې خبرو باندې؟ نو رمله چې کومه ده د حضرت معاویه خور ده، د ابو سفیان لور ده، په ام حبیبه رضی الله تعالی عنها باندې مشهوره ده. دا وایي زه یوه خپلې کمرې ته رالم د محمد رسول الله چې کومه حجره وه، زما بابا راغلی دی ناست دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا مسله ده یا چټایي ده یا بستره ده هر څه چې دي. دا وایي ما فورا د خپل بابا د مسلې څخه یا د جای نماز څخه یا له بسترې و چټایي څخه د محمد رسول الله ولاړ کړي. وایي ابو سفیان ما ته وایي زویه خیر خیر ولې م ولاړی؟ رمله خپل بابا ولاړی چیرې ناست دی؟ د پیغمبر علیه السلام پر بستره مبارکه باندې ناست دی. ورته ویلې ته نجس یې، ته پلید یې، ته مشرک یې، د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دغه محترم مقام او عزت چې کم ډک ځای دی پر دې زه تا نه پرېږدم. اوس یوه بچی راولاړېږي د خاوین پر سر باندې خپل بابا لیرې کوي. دا څومره مینه وه، دا څومره محبت و، دا څومره شان و د محمد رسول الله. خو غم دا دی چې ما او تا محمد رسول الله نه دی پیژندلی. د محمد رسول الله خبرې موږ ته د جهان په نظر کې د مخلوق په خبرو کې کښېښولې چې دا د مخلوق کلام دی، د خالق کلام به وایي. اوس ظالمه چې د الله رب العزت کلام وایي خو الله په خپله پر خپل مخلوق را نازل کوي. نو اوس ته راته ووایه چې نعوذ بالله الله رب العزت په دې خپله فیصله کې خطا و؟ آیا نعوذ بالله که په محمد رسول الله کې العیاذ بالله داسې خلاف کار و چې آیاتونه به راتلل محمد رسول الله به څه یې ښول، څه به بیانول، څه به غورځول، څه به مطلب نوشته کول؟ نه نه دا خبره نه ده. او بیا اخنس چې کوم دی عزیزانو ابن شریق دا رالی پیغمبر علیه السلام مبارک باندې ایمان راوړی. بیا چې کله بیرته په واپسي کې تلی نو دی منافق و ایمان یې راوړی نه و. د مسلمانانو څه زراعت و، څه کښت و، کروندې وې، څه باغات ماغات و، هغه یې وسوځل، حیوانان یې ټوله ور مړه کړلو. نو بیا ولاړی. د ده زوی بیا مغیره نومېدی، هغه ته الله ایمان ورکوي، مسلمان سلو. نو هغه مغیره چې دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دفاع کې بیا دی شهید سلو. اوس دلته ابو سفیان بیا ایمان راوړی، ابو جهل و اخنس له منځه ولاړو. د ابو سفیان زوی معاویه ایمان راوړی، د ابو جهل زوی اکرمه ایمان راوړی، د اخنس زوی مغیره چې دی هغه ایمان راوړی. پلرونه هغه سټیج ته رسېدلی وو، اولاد و دغه سټیج ته رسېدلی وو. دا د چا پیرزوینه وه؟ دا د الله رب العزت پیرزوینه وله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. دا هغه کلام دی چې چا یې لمن ونیوله هغه اسمان ته ورسېدل، چې چا شاور وګرځوله هغه ولاړو د جهنم ایندن جنې جوړ سو. عزیزانو الحمدلله موږ تاسو خو د قرآن په خاطر را جمع سوي یو. د قرآن
لوجې ما او تا دلته ناست یو. اول خو موږ مبارکي وایو هغه چاته چې د چا بچان د قرآن حافظان سو، د قرآن خادمان سو. علما ناست دي عزیزانو. زه یو مجلس تاسو مخ ته ږدمه، نه پوهېږم مفتي صاحب څه راته ووایي. خبره داسې ده عزیزانو، د الله رسول فرمایي ستاسو هلاکت به هلته شروع کیږي، ستاسو بربادي به هلته شروع کیږي چې تاسو کله مسجدان مزین او قرآنونه خوبصورته جوړوئ. ستاسو بربادي ده، ستاسو هلاکت دی. په کوم وخت کې مسجدان می ډېر مزینه، زینتداره، ښایسته، خوبصورته، او بیا می قرآن هم دغسې زینتداره، خوبصورت، ښایسته جوړ کړي. دا ستاسو هلاکت شروع کیږي. اوس یو سړی وایي چې یاره نو مسجد ښایسته کول ګناه لري؟ نه، ګناه نه لري. صرف خبره دا ده چې مسجد د کم کار د پاره دی، بیا خو به پروا ونه لري چې موږ تاسو ښایسته کړو. او که مسجد خالص د نامه د پاره یې، هغه ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس بالمساجد، د قیامت نشانی دا ده خلق به په مسجد باندې فخر کوي، ما دومره روپۍ ور باندې خرڅ کې، ما دومره مهنت ور باندې وکي. او نمازیان فقط 2 کسان پکې ولاړ دي، یو امام دی، یو هغه چې چا مسجد جوړ کړی دی، یو میلمانه و 2 راغلي، بس نور مسجد ختم خلاص شي. له دعوت خلاص دی، له دین خلاص دی، د دین له پرچار خلاص دی، د قرآن د تفسیر خلاص دی، د بخاری او د مسلم له دورو خلاص دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ستاسو هلاکت په پردا ځای شروع کیږي. او دا یقیني خبره ده چې زموږ ستاسو هلاکت د مسجد په حواله باندې هغه ډېر لوړ رسېدلی دی. څومره شانداره خوندور مسجدان لرو، خو نمازیان نسته پکې. څومره مسجدان دي چې په هغه کې پر بیانو پابندي ده، دعوت والا به نه راځي، تبلیغ والا به نه راځي، ختم نبوت والا به نه راځي، دفاع صحابه والا به نه راځي. دلته به بیان نه کوئ، موږ له ډېر نفرت کوو. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ستاسو هلاکت او بربادي به پر دا ځای شروع کیږي. او دویمه خبره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې ستاسو هلاکت او بربادي به په هغه ورځ وي چې ستاسو قرآنونه ښایسته، خوبصورته، د زینت څخه ډېر ډک، او له تلاوت څخه او له قرآن څخه له ویلو څخه خالی. تاسو وګورئ عزیزانو، زموږ تاسو په کورو کې څومره ډېر قرآنونه پراته دي، خاص کر چې دا کله واده په واده کې دا زموږ تاسو زنانې بیا خپلې بچی ته قرآن ورکړي په ښایسته پورشو کې، مطلب هغه پیچلی، بیا دا قرآن په کالم څوک نه راخلي. جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح حدیث دی، فرمایي چې ستاسو هلاکت او بربادي په هغه ورځ ده چې مسجدان مې ښایسته او خوبصورته کړلو، او دلته ستاسو قرآنونه چې کوم دي هغه ښایسته او خوبصورته سلو. مسجدان چې دي هغه د چیش ځایونه سو، هغه خالد دي، له دینه خالد دي، نور هر څه پکې سته. قرآن چې دی هغه له تلاوت او له عمله خالد دی، نور هر څه پکې سته. دا خبره به موږ تاسو منو. او دویمه خبره دا د عزیزانو، د الله رسول فرمایي چې د قیامت یوه نشاني دا ده. په هغه زمانه کې د الله رسول فرمایي چې علما ډیر دي، قاریان لږ دي. مستدرک حدیث نقل کړی دی. نن زمانه د الله رسول فرمایي علما ډیر، قاریان کم. بیا به داسې زمانه راشي چې علما به کم یي، قاریان به ډیر یي. دا د قیامت علامه ده عزیزانو. علما کم، قاریان ډیر. علما کم، حافظان ډیر. دا پیغمبر علیه السلام د نن څخه 1400 کاله مخکې دا خبره کړې وله. اوس تاسو ته دا اندازه کوي چې علما کم دي که زیات دي، حافظان ډیر دي که کم دي. زه به ښکاره مثال درکم. سږ کال زموږ د وفاق چې کوم امتحانونه وسو، په هغه کې 1,14,200 الکوان د قرآن حافظان سو، الحمدلله. او صرف 45,000 طالبان چې دی هغه عالمان سو، فاضلان سو، هغه علما سو، د علماو صف ته رالو. اوس 45,000
یو کال حساب وتا ته درکومه. اوس خبره دا د عزیزانو چې ما او تا به د دې قرآن خدمت په دا صورت کې پیښوو چې بچی مې د قرآن حافظ کوي. نه، د الله رسول فرمایي ما ته چې الله پاک د خپل امت عذابونه سزاوي راښکاره کړې، بدترین ګناه هغه و چې یو سړی قرآن ووایي او بیا یې هیر کړي. اوس چې دغه کم علما فارغه سو 45,000 په هغه کې ته حساب ولګوئ 25,000 به خامخا حافظان نور به غیر حافظان. دلته چې دا حافظان ور باندې زیات سو دا چش دي؟ دا د قیامت نشانه ده که نه ده؟ ګوره د الله رسول فرمایي. اوس که ته ما ته وایې چې ته دا خبره ولیکئ، دا خبره زه ځکه کوم زه ستا د کور سړی یم، موږ تاسو د هغه کور اوسېدونکي یو، موږ تاسو دعوه دا ده چې جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیث دي دا حجت دی، دا دلیل دی، دا یقین دی، دا ایمان دی. نو که ما ته دا خبره شاته وغورځوو او بیا اسې دا وایي چې یاره په دنیا کې ډېر حافظان سي، دا ډېر غټ کمال دی. د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې فرمایي اوس علما ډېر دي، خطیبان کم دي. په آخره زمانه کې به خطیبان ډېر سي، علما به کم سي. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ د کم چا بچان چې د قرآن حافظان سو، د الله په خاطر درته وایم ډېر محنت مې وکړئ، ډېرې هلې ځلې مې وکړې، د بچانو پردیسي مې ویوړله، د بچانو بیماری و مسافري مې ویوړله. قطعا به دا بچه یوازې پر حفظ باندې نه پرېږدې. په 1000 حافظانو کې فقط 15 حافظان چې علم ونه وکړي دا قرآن د ده سره باقي پاتېږي، که نه 995 الکوان چې د قرآن حفظ وکړي د علم دروازه ور باندې بنده سي، کاروبار شروع کړي، تجارت شروع کړي، عصري تعلیم شروع کړي، دغه به قرآن هېروي. چې قرآن یې هېر کړي نو د قیامت نشاني خو زما او ستا پر کور را باندې ښکاره سوه. تاسو دا وکړئ، دا خپل بچان دا د علم و دربار ته وسپارئ، و علماو ته وسپارئ. ستا څه خیال دی مفتی صاحب ناست دی که ولاړئ مفتی ندیم صاحب چې 15,000 حافظان د ده د یوې ورځې کار کولی شي؟ 15,000 تش حافظان د مفتی ندیم صاحب د یوې ورځې کار کولی شي؟ نیسي کولی. نو مفتی ندیم صاحب په دې کامیابه دی چې د قرآن حافظ دی؟ نه، دا خبره نه ده. هر عالم چې دی هغه کامیابه دی که حافظ وکنو، او حافظ به هغه کامیاب وي چې دی عالم وي. که عالم نه نو ډېر کم به پاتې چې هغه به څه هغه به کامیاب وي. په دې وجه باندې دا خپل بچان دا مدرسو ته کوي چې کله د مدرسې مطلب هغه تعلیم سلسله هغه تر بخاري او تر مسلم ورسیږي، بیا به زموږ د علاقې شیخ حسن جان صاحب رحمه الله، الله دې جنت عدن نصیب کې، څومره عظیم علم الله ورکړی و. بیا دغسې مطلب علامه شمس الحق افغاني صاحب راواخله رحمه الله، دغسې مطلب زموږ ډېر د لوی شهیدان علما راواخلی، ژوندي علما راواخلی. خو دا خبره تاسو یاد لرئ، د مدرسې متمم ته م وایم، ناظم ته م وایم، استادانو ته م وایم چې تاسې نه یې ته دا یو بچی راوګرځېدلې په مدرسه کې درسګاه کې استاد نسته، ته به د لې استاد شي. قطعا چې داسې ونه کوي، کم یې وکړلو دا د دې بچانو سره ظلم دی، دا د دې بچانو سره ناجایزه ده. الله رب العزت دغه اداره قائمه او دائمه لري. الله رب العزت چې په دا اوس عصر کې کومې فتنې روانې دي، څه د مسلمانانو لکور دي، څه د کافرانو لکور دي، څه د قادیانیانو لکور دي، څه د روافضو لکور دي، څه د پرویزیانو لکور دي. الله رب العزت موږ له دې فتنې وساتي. الله رب العزت موږ ته هغه ژوند نه راکوي چې موږ قرآن ومنو، احادیث د محمد رسول الله شاته وغورځوو. هغه ژوند هم الله نه راکوي چې احادیث ومنو او قرآن شاته وغورځوو. الله رب العزت دا بچان چې کوم د قرآن حافظان سو، الله دې تر ډېره کامیاب ولري. الله رب العزت و هر یو ته جلا جلا علم نافع ورنصیب کړي. دغه اداره دې الله رب العزت برقرار ولري. دغه اداره دې الله رب العزت د دین او د اسلام پر وړاندې کې کامیاب ولري. هر چا ته دی الله رب العزت اولاد ورنصیب کی، اولاد دی الله صالح کی، بیا دی د قرآن حافظان و قاریان کی، بیا دی الله رب العزت د قرآن علما کی. الله رب العزت می ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله رب العزت خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کی. مش قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته دی الله پر دې تور مرګ ورکي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله.
عزیزانو زما سهار وختي واپسې ده فلایټ مې دی نو زه به یواره یو ځای ځم اوس بیا به بل ځای ځم بیا به بل ځای ځم بیا به اسلام آباد ته ځم تاسو نظم مه خرابوئ د جلسې موږ ته اجازه راکئ ستاسو په اجازه خبره هغه ښه خوند کوي چې تر آخره منظمه یي محترمه یي او که په منځ کې بیا بدنظمي جوړه سي نو هغه اول سره هم بیا بد ښکاري الله مې ژوندي لره آباد لره الله دې ستاسو قدر وکړي زموږ قدر مې وکړي الله دې تاسو آباد لري چې موږ ته د آبادۍ دعاګانې کوو